نو زه عرض کومه حکومت خدمت کی FM کولاو کا اجازت راکای اکه نیمه نه دل شرابیان کم نکړه جو بیا می جو تو خېجوال خبر اخلاص الله په فضل سره دې چل باندې ډېر خپويګم کور به ویل کیږي او دقه باس کیږي مونږ دا چاته نه ټوپک راوخله بل مړک مونږ کله ویلا ته کله ما FM چنول سرکارو مورید دی او بل کارو مورید دی د خې خبرې مونږ ویلي خوښوي بیا په دې کې بعضې مسایل داسې چې د علماو پکې رایې دوه درې دي په هغې ما قطعا زور نه دی لګولی لحاظ د د FM نه چې عام خلکو فایده ده که دې کې پې زور لګو جو بیا پې مولیان خفه کېږي باوجود د هغې خبرو بازو نه کولو نه بیا نیکانو تکلیف وکړه درخواستونه پیش کړه اسلام آباد نه کوشش وکړو د دې جماعت تقریر 50 شپېته ټوټې کټ کړې داسې هغه دور د کیسټو موبایل نه دا ټوټې کټ کړې په کیسټ کې به ټیپ کولې یو نیمه ګنټې کیسټ ټیپ کو دهشتګردۍ په دفتر کې اسلام آباد کې ورکو چې د ویښته پاتې نشي مونږ خو د امتیازو ځای کې رور جماعت جوړ کړ مولانا محمد جان دی الله اډو کی جنت ته کی نور خو مونږ ته ټول پریخي دي امتیازو ځای خلکو به پکې امتیاز کولې جو مونږ پکې پوزې خور کو اجرورو هغه ژوند کې سچتونه وشلو اسبي الحمدلله زما په لاس باندې وشو سسو تاونو بار نه په لکونو یو نیم نما غستی دی راوړ دي دې کې لګول دي دا سره پاسه کروڑ مسله ده د الله باندې چې ته ګوري بیا هلته نما ته کس راغی هلته چې هغو بیا واورېده هغه وی روغ کیسټ راوړی کټینګ خو سمې خبرې هم چې ټوټې کې کنځل ته جوړي روغ راوړی هغه خبره فیل شوه نو بیا دغه هم راوشوه چې ته مهرباني وکړه مهرباني دغه ده چې جو بس دی بس کړه اوس حکومت روزانه وایي تاسو په منشیاتو باسو کوي د الله کتاب کې د هر منکر رد دی په دلیل دی په داسې انداز دی چې دا قوم پې پوهېږي چې سړی پوه کوي په پښتو کې نو چې دا قوم پوه شي بچي به دو پوه کوي معاشره به سمه شي نو که FM دو پرېږدي نو انشاءالله العزیز ته به یې وګورې ډېرې خبرې دي چې حکومت د لاس نه هغه نه کېږي موږ یې په ممبر ووایو الحمدلله هغې سره کېږي موږ یې د الله د واسطې په طریقه وایو چې خدای پاک دا وایي سړو مسلمانان یې مه کوئ دا یو عمل دی نقصان دا دی محمد رسول الله وایي صلی الله علیه وسلم دا یو عمل دی آینده ریزلټ د دې نچوړ به دا راوځي قرآن وایي خلک پوه شي چې خدای وایي رسول وایي نو دو ته پته ده حکومت ته ارباب اقتدار ته چې دا شی موږ نشو کنټرول کولی د دې چل باندې دغه مولیان یې پوهېږي نو مولا پرېږده که نه پوه شوې زه دا ووایم نو زه چا ته ووایم دننه خو جمع دی هغه خلک نور کې به چېرته یو نیم ناست وي بار خو سپیکر بند دی چې د اواز بار لاړ نه شي یو غڼه ته وایي دا خبره دې ورسي ته ووایه یو غڼه بار ته اواز سپیکر یې د سره بند کړ دی انصاف وکړه انصاف اوس پتاي ما ته چا ووایي دې لارې کې انصاف حکومت راغلی دی تاسو هم خبر شوي یې زما خیال سره صحیح دا شی ته پوه شوې دې کې د دې قوم خیر دی دې قرآني احکامو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو کې طریقو قیمتی کې برکتی طریقو کې د دې قوم خیر د زنانو خیر د نارینو خیر د ملک د مشرانو پکې خیر د علاقې د کلي د مشرانو پکې خیر د مولیانو پکې خیر طالبانو پکې خیر د ویونو کې خیر اله ده چې خدای رضا لی کوي که خدای رضا له نه کوي دې تباه برباد دی دا ویونکی او د دې قوم پکې بیا خیر شی دغسې پوه شوې که ویونکي نیت ښه نه و هندو ستړی خدای ناراض ځان یې سیري که جهنم ته به ورسي او چا چې واورېد عمل وکړه هغه پې جنت ته ورسېد هغه د ویونکي نیت پورې کار دی ته دې څه کوي
من حکومت ته وایو چې دغه خبرې من کو دغه د منکرات رد کو په خالفاظ سره کو د قرآن و سنت په دلیل کو نو اف مزاد کا خصی اف من لراوله زمازه کې ولګوي چې ټول بټګرام کور په کور یوري ان شاء الله د دې په کولو چل مال ډیر خرازي الحمدلله واش کو پونش ما تقریرون لبلی یو ذات زم بل ذات زم زه که خبر او کوم رستو بیا خپل مولا ته وي دا تاسو زمون ټول قصې ورته کړوي بیا غوي سړو خزه در باندې طلاق کې ما ورته ټکم کړی چې د قوم کې دا چل بیا چې دوباره زه غزه ته تلم نو ویلی وسړو دا چې موږ یو ځای ته لاړ شو د خلکو دا ناس ته ولاړ چې وینو الټراساوند وشي بس بیا لګایم نو حق وې مچا قاغو کی دا څنګه چې موږ څنګه ابدانیو پته د ناس ته ولاړ نه رور لګي دا دار چې خپل کار ډاکټر چې تاسو کدو استاد زیړې دی اتاله دا چل دا روحاني ډاکټران دي علما موږ دا خادمان دي موږ لیان نه یو علما او خادمان دي پښوی دا آیتونه مالوستیو رازه چې شلیکو شلکړی چانه ده شلمه پاره ده د الله یواله امن خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دي اسمانونه زمکی وی خول راتا چې تزما کندري تل زما چت زما د اسمان د چت دلان دی تاکہ چرت اعتبادری قرآن بلزے چیلنج ورکی وزا دسمان ازمکینا باروزا چتا زمان خلاف کئے لکہ زمان کانڈر کسو کے مونگے تا زمان مانے نا سیدھا وزا زمان کوٹے